رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال رب المشرقین و رب المغربین زمون ستاسو په دغه مبارک میاشت او په دغه مبارک ورځ او په مبارک ساعت کې د حاضری لیدل او ردل ویل په خپل عظیم بارگاه کې قبول و منظور فرمایي او الله کریم دا چې کوم باران روان دی دغه بارانو د قطرو په مقدار باندې الله کریم په دواړه جهان باندې د رحمتونو بارانونو نصیب فرمایي په تیر خطاب کې د زکات په حواله سره چند آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ و بیان شو حسب وعده مطابق نن بیا په دې موضوع باندې دوه درې خبرو اظهار کول غواړم الله کریم د حق وینا او بیا به موږ استاد ته ټولو ته د عمل کولو توفیق نصیب فرمایي علماء لیکل کړي چې خدای پاک حکیم ذات ته حکمتونو والا ذات ته خدای پاک چې کوم احکامات د بندگانو لپاره نازل کړي دي په دغه احکاماتو کې سډیر حکمتونه شته ځکه چې فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمه علماء لیکي چې د یو عقلمند او د یو حکیم انسان کار بغیر د حکمت نه وي نو چې دا ټول دنیا لا کمې هسته او کم ذات د حکمتونه ورکړي دي د دانایانې ورکړي دي د عقلونه ورکړي دي چې یو دانا او یو حکیم انسان بغیر د حکمت نه یو کار نه کوي نو بیا هغه حکیم چې احکم الحاکمین ذات دی ارحم الراحمین ذات دی علیم اور خبیر ذات دی نو هغه حکیم ذات هم چې کم کارونه په بندگانو باندې کول لازم کړي دي په هغې کې هم څه حکمتونه ضرور وي مونږ ځان له حکمتونه لري حج په اجتماع کې ځان له فلسفې دي په هفته کې د جمعې د ورځې د ماسپښین په مانځه وخت کې د جمعې مونځ په دغې طریقې باندې د ادایګۍ او ځان له فلسفې دي دارنګې د هر یو عبادت ځان له فلسفې او حکمتونه دي علما را لیکي چې د زکات څه فلسفه ده د زکات د فرض کېدو څه حکمت دی زکات خدای پاک ولې فرض کړی دی د هغې په حکمتونو کې چند علماو ډېر لیکل پکړي خو یو چې کم باریک او کم راښکونکی زړه راښکونکی حکمت دی هغه دا دی چې کله رب ذوالجلال ارشاد فرمایلو چې واقیموا الصلاة وآتوا الزکات او قرآن کریم کې د سوونو نه زیات بار د صدقې او د زکات ذکر شوی دی په دې کې حکمت عمده دی چې کله رب ذوالجلال زکات فرض کو او دارنګې د صدقې ورکولو فضایل قرآن کریم بیان کړل او د محبوب کریم په پاکه ژبه باندې فضایل د صدقات او زکات بیان شول چې وجه دا ده چې کله د زکات د ورکولو حکم رالو نو انسان سره دوه خبرې مخې له رالې یو دا چې انسان د مال سره مینه ساتي د انسان نیچر دا دی چې مال سره به مینه ساتي خدای پاک د انسان مزاج داسې جوړ کړی چې د مال او دولت سره به مینه خامخا ساتي مزاج خدای پاک تخلیق د انسان عمدغه شان رب ذوالجلال کړی دی او دارنګه د انسان په تخلیق کې او د انسان مزاج کې دا هم پروت دی چې چا ته پیدا کړی
کم دستا خالق او مالک دی د مینې مزاج هم رب ذوالجلال د انسان په مزاج کې اچولی دی چې کم مزاج رب ذوالجلال پیدا کړی نو رب ذوالجلال دغه بنده په امتحان کې واچولو چې یو طرف ته د خپله مینه تا په زړه کې واچوله او د ما سره د مینې اظهار به خامخا کوي بل طرف ته متاله د مال او د دولت مینه په زړه کې واچوله اوس چې کله کال پوره شو او ته صاحب د نصاب مال در سره شته اوس د ما حکم تا ته متوجه شو چې بنده د ما په نامه زکات ورکا اوس ستا په زړه کې یو د خدا مینه ده او یو د دنیا مینه ده رب ذوالجلال د بنده امتحان کې واچولو چې د خدا په نامه باندې دنیا بنده ورکول شي او کنه اوس امتحان کې دی بنده چې کله رب ذوالجلال زکات فرضیت او فرمایلو نو بنده د امتحان د پاره چې کم سیز د انسان د پاره ډیر محبوب دی زوی څومره خوږ وي لور څومره خوږه وي اولاد څومره خوږ وي خو کله ناکله پلار شوم شي هغه خوږ بچي لم مال نه ورکوي مال سره مینه وي بچی هم کله خفه کی پلارو د مور نه ښکلې هستیانې دنیا کې نشته خو کله چې خدای پاک بچو له مال و دولت ورکي کله په همدغې مال باندې د پلار مینه په مال باندې غالبه نشي د مال مینه په پلار په مینه باندې غالبه شي کله اولاد خپل مورم په مال باندې خفه کی کله په پیسو باندې خفه کی غرض مدا چې مال سره د انسان حد درجه مینه ده په دغه مال په مینه کې بچو خفګانم شته پلار خفګانم شته او هغه مور خفګانم شته چې جنتونه د چا د قدمونو لاندې پراته دي خو د مال په مینه کې هر څوک انسان خفه کولی شي د مال مینه ډیره زیاته خوږه وي رب ذوالجلال خالق کائنات زکات په صورت کې بنده په امتحان کې کو چې کم مال او دولت او د پیسې د وجه نه ته د هر چا مینه شاته کولی شي او د مال مینه مخکې کولی شي بس د مال مینه د انسان د پاره د هر چا نه زیاته ده خدای پاک د خپلې مینې مخامخ کې خدا او د بنده د مال سره مینه محبت مخامخ کې خودو او رب ذوالجلال فرمایل ای زما بنده د ما په نامه باندې د ما د مینې د پاره کال کې یو ځل زکات ورکا چې کله بنده را ولګي او زکات په کال کې یو ځل ورکی یو ځل په کال کې زکات ورکی دغه بنده دې خبرې ثبوت ورکو چې رب کریم تم خدای دم دنیا ده خو د دنیا د ستا په نامه باندې زکه ورکوم چې ما د خپل خدا سره د دنیا نه زیاته مینه ده هغه امتحان کې انسان رب ذوالجلال واچولو چې ته د مال او دولت سره ډیره مینه ساتي او که د خپل رب سره زیاته مینه ساتي که چېرې ته زکات ورکوي کال په کال باندې صرف یو ځلې ته د دې خبرې ګواهي ورکوي چې ربه ته ما ته ډېر ګران د مال نه تا چې راته ویلي چې یو لاک روپۍ زکات فرض دی ما 1 لاک ورکړي تا راته حکم فرمایلی د ستا په مال کې 2 لکه زکات فرض دی ما 2 لکه ورکړي ځکه چې یو طرف ته د ستا مینه ده د ستا په مینه باندې ما د مال مینه قربان کړه ځکه علما فرمایي قرآن کریم د دغه آیات کریمه لاندې چې رب ذوالجلال فرمایي 4 سپارې ابتدا کې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون رب ذوالجلال فرمائی نیکے کمال نیکے تا اے مسلمانانو هیڅ کلم نشي رسیدی کمال نیکے تا به حل رسیږئ چې تاسو هغه مال د الله په نوم باندې ورکئ چې کم مال سره تاسو مینه محبت ساتئ او کمال نیکی څه شی دی کمال نیکی نیکیان خو ډېرې زیاتې دي خو کمال نیکیانو کې کمال نیکی و دا هم دا چې انسان ته د رب ذوالجلال په مینه محبت باندې انسان د قربانۍ توفیق ور نصیب شي د خدای پاک مینه انسان ته ور نصیب شي دا کمال نیکی ده او کمال نیکی کله ملاویږي چې یو طرف ته د خدا مینه وي
او بل طرف ته ستا سره دغه ګنده د دنیا مینوي دغه زکات د الله په نامه باندې ته ورکړې دې خبرې ته دلیل ورکولی شي چې زما د خدا سره زیاته مینه ده د دغه مال و دولت نه دا هله ویلی شي چې ته کله زکات وله ورکې او د دې د وجې نه رب ذوالجلال خالق کائنات د دین سربلندۍ دپاره مختلفې د قربانیانو رب ذوالجلال مطالبې فرمایلی دي کله به د جان قربانی دین دپاره ورکې کله به د اولاد قربانی ورکې کله به د کورودانې قربانی ورکې کله به د مور قربانی ورکې کله د کور د پرېښودو د هجرت قربانی به ورکې او کله ناکله به انسان د خدا دپاره د رب ذوالجلال دپاره د مال قربانی ورکوي او د مال د قربانیانو نه یو قربانی د الله دپاره دا ده چې تا باندې کم زکات فرض دی دا زکات تا اوویستو تا د خدای پاک په نامه باندې د مال قربانی ورکړه ولې څومره موږ ته مثالونه پراته دي څومره لوی مثالونه پراته دي موږ ته چې کم د پیغمبرانو صلوات الله علیهم والسلام او دارنګې اصحابه کرام و اهل بیت اطهارو کم مثالونه که د مال مثال واخلې که د جان مثال واخلې که اهل و عیال مثال واخلې که د کور د پرېښودو مثال واخلې کم مثالونه موږ تاسو ته پراته دي خو که نن په منبر رسول مبارک باندې دغه پاکو خلکو تذکره کیږي او قیامت پورې به کیږي دا هسې نه کیږي دغو په شا باندې د خدماتو قربانیانې موجود دي شاته قربانیانې موجود دي د هغې د قربانو نه یو د مال قرباني ده کله به مختلفو ځایونو کې به قربانیانې راځي خو لیکن یاد ساتئ د زکات ورکول چې دا د مال قربانی ده او دا د دې خبرې اقرار دی او دلیل دی چې ما د خپل رب سره زیاته مینه ده ځکه د رب په نامه باندې د خپل رب کریم په نامه باندې زمال ورکولو ته تیار یم نو غرض مه دا چې یو فلسفه د زکات همدا ده دویم نمبر فلسفه علما دا لیکي چې په زکات ورکولو کې انسان او مالدار خلکو سره احساس د غرباو پیدا شي احساس د غرباو پیدا شي او دریم نمبر فلسفه دا ده چې انسان په خپل نعمتونو باندې غریبانو لکله مالدار زکات ورکوي انسان ته خپل نعمتونه مخې ته ودرېدل پکار دي د خپلو نعمتونو د شکریې احساس رب ذوالجلال ورکول غواړي چې کله ته چا غریبانو له زکات ورکې او ته د هغې په جونګړو باندې وګرځې د هغه په کورونو حالات واقعات ته معلوم کې او د هغې د غربت هغه احوال ته معلوم شي انسان ته بیا د دې تقاضا او انسان ته د دې معلومات ضرور شي چې غرباو په څنګه حالاتو کې وخت تېروي اوس چې کم باران روان دی اوس د دې احساس ما او تا ته نه کېږي چې باران تیز دی او که سلو دی څه مسله ده خو که انسان کلو ته لاړ شي او هغه چتونو لاندې کینی چې کومو چتونو باندې په بره خاوره په کمه وي لاړې په کم وي دارنګې شټرنګ په کم وي او هغه بارانونه په دغه کورونو کې راوریږي بیا انسان ته احساس کی چې باران هم لاوریږي همدغه شان دی د زکات مسله هم ده علما لیکي رب ذوالجلال زکات ځکه فرض کو چې مالدار او صاحب اقتدار او صاحب اموال ته پته ولګېږي چې غرباو په کم حالت کې دوی وخت تېروي رب ذوالجلال ځکه زکات فرض کو او همدې د وجې نه که چېرې کمو خلکو په صحیح معنا باندې زکات ورکړی دی د تیرې قریبې زمانې یو کینسر مریضو په کینسر کې مبتلا و عالم دین لرالو او عالم دین ته یې عرض وکړو چې زه کینسر بیمار یم او ما ته داسې یو لار وښیه ما سره د مال د دولت د عزت د مرتبه کم سیزونه اسباب دي د ما د صحت لپاره ما سره د یو سیز کمی هم نشته خدا علاج ډاکټرانو ویلی دي چې ستا العیاذ بالله الله کریم نه موږ ټول ته وساتي د ستا مرض د کینسر داسې سټیج ته رسېدلی چې دا د ټیک کېدو نه دی زه تاسو لرالم صاحب تاسو ما ته که چېرې داسې څه
وظیفه را تخای قرآن کریم آیات تلاوت را تخای هغه ورته فرمایل چې وظیفه به درکم در الله خو یو وظیفه ده چې په خوله باندې وایا او یو درله عمل در کومه شاید چې دې سره ټیک شي چې وظیفه څه ده وظیفه یې مې ورته وښوده عمل څه دی چې عمل دا دی چې ته کومې علاقې نه راغلی چې په دغې ښار کې آباد زه هغه فلانکې علاقې نه د پنجاب خبره عرض کوم داسې به وکړې چې ته به خپل چې کوم مال ته تیار یې چې که چېرې د ما علاج په دې روپو باندې کېږي نو زه دومره روپو ته قربانۍ ته تیار یم زه ډاکټر له ورکوم اسپتال له ورکوم خو چې ما ته صحت میلاو شي ته څو روپو ته تیار یې زه کروڑونو روپو ته هم تیار یم چې څو روپو چې تیار یې دا پیسې به ته راواخلې ډاکټر له یې مه وړه هغه لا جوابه کړی ته لاړ شه او په کور کلي کې په چم ګاونډ کې چې د کم ځای نه ته راغلی هلته ډېر غربا شته هلته ډېر مساکین شته هلته ډېر لوږې او د تندې وهلي ماشومانان شته لاړ شه هغه پیسې هلته تقسیم کا هغه به تا ته د صحت دعا وکړي لاړ شه صحت تا په کلي کې پروت دی تا ته دا احساس نه کېږي چې زه دلته پروت یم ما ته هر څه فراواني موجود ده خو دا احساس نه کېږي چې کومه خور د په کلي کې واده ده کم رور د په کلي کې پاتې شوی کم خورایونه د په کلي کې پراته دي کم لرې لرې تره تربوران غریبانان د کلي کې پراته دي ته څومره وخت شو نه یې تلی لاړ شه هلته د خپل زکات او صدقات تقسیم کا خدای پاک مهربانه ذات دی هغه صاحب وایي زه لاړم ما پیسې راواغستې او ما یو خپل ذوق او شوق د وجې نه چې دا خبره ما زړه ته پرېوته زه لاړم یو هفته 10 ورځې مې کلي کې تېرې کړې غریبانانو سره کېناستم په هغه حجرې او په بیټکونو کې درستخانونو باندې کېناستم غریبانو پوښتنه مو وکړه د وس مطابق ما صدقات زکات تقسیم کو هغه کس قسم خوري په خپل رب کریم باندې چې زه کله تلی وم نو زما مرض د کینسرو د کینسر په حالت کې زه تلی وم خو چې کله ما هغه 10-12 ورځې هلته تېرې کې غرباو مساکینو رشتہ دارانو باندې ما زکات تقسیم کو صدقات ما تقسیم کړل هغوی سره ما هغه کلي په خاورین لوښو کې ما ورسره خوراک وکړو په هغه مخلي پوزکو باندې ورسره کېناستم په هغه بیکاره درستخانونو باندې ما ورسره خوراک وکړو په هغه خیرنو لوټو باندې ما ورسره اودسونه وکړل هغه صاحب قسم خوري په رب کریم باندې چې زه کله واپس راغلم عالم سره ملاو شم او عالم راته وایي زه لاړ شه ټیسټ وکړه چې زه کله لیبارټرۍ راغلم په رب په ذات باندې قسم کوي چې د غرباو د تقسیم د زکات او صدقات د وجې نه خدای پاک ماله د کینسر د بیمارۍ نه شفا راکړې وه مونږ تلاش چې کوم کوو هغه د الله د کلام او د الله پاک د احکاماتو نه علاوه مونږ سکون غواړو ځکه رب ذوالجلال خالق کائنات فرمایي چې کله د ما سره د مینې دعوېدارې نو ما په مینه کې هغه څیز قربان کړه چې کوم څیز تا ورسره مینه ده چې هغه مال و دولت دی مال و دولت تقسیمول او د هغې حق ادا کول دا خبره ضروري نه ده چې یو کس دی هغه د لکونو مالک دی لکونه تقسیم کړي کروڑونو مالک دی کروڑونه تقسیم کړي نه رب ذوالجلال په هر 40 روپے کې تا نه صرف په خپله نامه باندې 1 روپۍ غواړي رب فرمایي 39 دستا شوې 39,000 دي 40,000 دي 39,000 دستا شوې 1,000 روپۍ ما په نامه ورکا تا سره 1,00,000 روپۍ دي 2,500 روپۍ د ما په نامه ورکا 97,000 روپۍ دستا شوې 2,500 صرف مال راکا کچره تا سره 1 کروڑ روپۍ دي 97,000,000 روپۍ دستا شوې 2.5 لکه د ما په نامه باندې ورکا کچره انسان په حقیقي معنی باندې زکات وویستو دی په دې خبره باندې قسم خوړی شي چې ما د خپل رب سره د دنیا نه زیاته مینه ده ځکه چې د رب ذوالجلال په نامه باندې ورکړه وکړه کومې پریشانیانې انسان ختمېدل غواړي بیماریانې او عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه چې هغه محدث اعظم ورته ویلی شي د حدیثو امام ورته ویلی شي او دومره لوی د حدیثو امام علما لیکي چې کله به خاص درس کېدو عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ته به څومره شاګردان درس حدیث کې ناستو
اسې څومره کسان به ناستو هغه زمانې نن نه تقریبا 1200 سال وړاندې علما لیکي چې عبدالله ابن مبارک محدث اعظم ته به دومره شاګردان درس حدیث کې ناستو چې کله به طالب علمان اوچت شول او کمو سیاحیانو باندې او کمو دعواتو د سیاحۍ بوتلې به د طلبه کرامو د حدیث نه پاتې شوې نو چې چا به وشمارلې 78,000 د سیاحۍ بوتلې به پرتې وې نو چې دو کسانو ته یو د سیاحۍ بوتل پروت هم وي نو تقریبا 70,000 کسان شول نو چې د چا په 1300 سال وړاندې د کم محدث په درس حدیث کې 70,000 کسان ناست وي د هغې د حدیثو د علم او د هغې د تقوا او د زهد به کم عالم و دا عبدالله ابن مبارک سے فرمائی چې ما کلم د خپل بیماری علاج د ډاکټر نه دی کړی هغه به فرمایل چې ما ته به اندازه وه چې ما ته د کمې بیماري به ما ته ولګېده ته به ټوخی سینه څه چې ما ته به اندازه وه چې په ما باندې به 100 روپۍ لګي که ډاکټر له لاړم چې هغه پیسې ما به ډاکټر له په دعای نه ورکولې اما ما په د الله تبارک وتعالی په نامه باندې ورکړې خدای پاک په صدقه کې ماله د بیمارو شفا راکړه ځکه حضور نبی پاک مبارک په دې حدیث باندې به عمل کولو نبی پاک فرمایي داو مرضاکم بصدقه نبی پاک فرمایي خپلو مریضانو له دوايي ورکوي خپلو مریضانو له د صحت لپاره اسباب د دعایه ولا ورکوي بصدقه په صدقې سره نو ځکه علما لیکي چې کم زکات معاشره کې رب ذوالجلال په مسلمانانو مالدارو باندې فرض کړی دی د هغې د حکمتونو نه 100 نمبر حکمت دا هم دی چې کله یو انسان د چا خیر ښېګړه کوي او چاله زکات ورکوي دی ولا مال ورکوي فقیر ولا دعاګانې ورکوي او هغې دعاګانو بیا دا اثري چې د انسان صحت هم برقرار وي د انسان مال د هلاکت نه بچ کیږي او د کور اتفاق هم برابر وي او په بچو باندې رب ذوالجلال خپل کرم نوازیانې فرمایي ځکه چې تا مال ورکړو غریب درله دعا درکړه او دا دعا چې دا د مال نه ډېره افضله ده د دې د وجې نه علما لیکي چې د زکات چې کومې فلسفې دي په دې باندې انسان کلم غور او فکر وکړي یو قسم هم داسې پاتې نشي چا به د خپل مال نه زکات ونه باسي او اخیری حدیث مبارک عرض کول غواړم د خپلو خبرو حضور نبی پاک مبارک ټول وایه صلی الله علیه وعلى آله وسلم ارشاد فرمایي د نن څومره ښکلی باران وورېدو په تېرو ورځو باندې هم ورېدلی و حضور نبی پاک څه فرمایي لم یمنعوا زکات اموالهم الا منعوا المطر من السماء نبی پاک فرمایي چې کچرې په معاشره کې زکات ورکول کم شو خلق زکات نه ورکوي نبی پاک مبارک ارشاد فرمایي چې خدای پاک به باران بیا نه وروي نو حالانکه زکات خو خلق ډیر نه ورکوي نو دا باران څنګه دی چې نه وریږي نبی پاک مبارک فرمایي چې کچرې زناور نه وای په دنیا کې خدای پاک باز باران نه ورولی په خلکو باندې چې کومه معاشره کې مسلمانان مالدار زکات نه ورکوي مقصد مې دغه حدیث مبارک دا دی چې دا کم بارانونو احسانات خداوندی کیږي دا د زناورو برکت دی که چېرې مونږ حال واخلو په خپل ظاهري توګه باندې د معاشرې تجزیه مونږ واخلو نو تیر ځلم ما عرض کړی چې ډېر کم خلک زکات وباسي او کم خلک چې زکات وباسي ډېر معذرت سره ډېر کم خلک وباسي او چې کم خلک زکات وباسي هم هغه تقریبا نیم په نیمه زکات وباسي هغه نیم زکات نه وباسي او زه دا خبر عرض کول غواړم او په دغې جملې باندې دعا طرف ته ځو هغه دا یو کس دی او په هغه باندې 1,00,000 روپۍ زکات فرض دی 1,00,000 او هغه 99,099 روپۍ زکات یې ورکړو 1 روپۍ زکات به پاتې دی دا انسان اوس هم په کبیره ګناه کې مبتلا دی او یو کس دی هغه 1,00,000 په فرض دی 1,00,000 هم نه دی ورکړی
دام ګناهګار دی خو د 1 لاکو ګناهګار دی او چې څوک 99,999 روپۍ ولا ورکړي 1 روپۍ نه دا ورکړي زکات والا دام کبیره ګناهګارۍ کې مبتلا دی خو صرف دومره ده چې د 1 روپۍ ګناه کې مبتلا دی د دې د وجې نه عرض دا کول غواړم چې څوک هم چا باندې هم زکات فرض دی اول زکات ورکړي معاشرې نه برایانې ختم شي غلې غلچکې او جیب تراشیانې ختم شي او چې بیا زکات څوک ورکوي هم برای کرم پوره حساب لګوي او داسې حساب لګوي لکه څنګه تا جنرل سټور نه څوک سودا وړي او د ماچسو ډبه هم پسې لیکي او په 10 15 20 روپۍ باندې د مالګې پیکټ هم پسې لیکي او د 20 روپۍ حساب پسې لیکي ځکه چې تا هغه قرضدار دی دارنګې زکات چې 100 روپۍ فرض دی خدای پاک طرف نه ته قرضدار یې د 20 روپۍ قرضدار یې او بیا یو خبره مسله اگر چې وخت پوره د یو مسله رسکول غواړم او هغه دا چې کله م الله په نوم صدقه کوئ زکات نیت پکې کوئ کالو سره چې صدقه کوئ نو زکات نیت کوئ چې څوک وزداره وي نو زکات نیت چې تا وکړو که چېرته درنه په ژوند کې پاتې شوی وي چې تا د صدقې نفلي صدقې په نیت باندې صدقه ورکړه ثواب درته میلاو شو خو چې کم زکات 15 روپۍ در پسې پاتې د هغې غاړه د بنده ده نو د دې د وجې نه چې څومره کسان وزداره کسان دي وزداره کسان د کالو سر چې صدقه ورکوئ د زکات نیت پکې کوئ که فقیر ته نه وایې چا ته نه وایې دا زکات پیسې دي مه وایې زکات ویل الفاظ ویل ضروري نه دي چې چالم تا پیسې ورکړې زکات په نیت باندې ورکوه کالو سر به د ستا زکات روان وي که کمی زیاتې په ژوند کې راځي د ستا زکات چې دا به پوره کېږي د دې د وجې نه علما فقها لیکي یو کس ته هغه نفلونه کوي او هغه باندې فرض منځونه پاتې دي نو د نفلونه بهتر دی چې انسان قضایي منځونه کوي ځکه چې هغه په فرض دي همدارنګې زکات ته یو کس ته نفل صدقه ورکوي هغه باندې زکات پاتې دی یا په زوره پاتې دی یا په غلطۍ کې پاتې دی نو دی د زکات ورکوي زکات په نیت باندې ځکه چې صدقه نفل ده زکات ورکول چې دا فرض دي الله کریم خالق کائنات د موږ ستاسو جمله څومره عبادات دي څومره د رب ذوالجلال طرف نه فرایض او احکامات دي الله کریم دې موږ له پوره عمل کولو توفیق نصیب فرمایي څه خبرې داسې وشي چې هغه د تقریر ضروریاتو نه وي خو بعضې خبرې د پیغام په صورت باندې وړاندې کیږي د چا زړه د سره راضي نه الله کریم د موږ ستاسو په مال او په حال او په اولاد باندې په عمر او په تقوا او په زهد باندې زموږ ستاسو د ټولو برکتونو نازل فرمای آمین یا رب العالمین آمین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذرياته واهل بیت اجمعین رب کریم تا رحمتونه راوریږي د باران په صورت کې مبارک میاشتم ده او مبارک ساعتم ده مبارک ورځم ده الله کریم زموږ استاسو ټول نیک حاجتونه پوره فرمایي رب کریم زموږ استاسو تیر شوي ګناهونه معاف فرمایي نیک اعمال د رب کریم زموږ قبول او منظور فرمایي آینده ژوند کې الله کریم زموږ استاسو د حبیب لبیب علیه الصلاۃ والسلام په توفیل او په تصدق سره موږ د ګناهونو نه وساتي الله کریم زموږ نیک اعمالو طرف ته توجه نصیب فرمایي او په خصوصیت سره دعا او چې رب کریمه څومره مسلمانان دي په چا باندې زکات فرض دی د زکات ورکولو توفیق نصیب فرمایي چا ورکړی دی رب کریمه په خپل علی جناب کې قبول او منظور فرمایي ډېرو خلکو دعاګانې غوښتې دي څوک مریضان دي الله کریم د وله صحت ورکي څوک بېروزګار دي الله کریم د حلال روزګار ورکي د چا کورونه نشته الله کریم د کورونه ورکي د چا اولاد نشته الله کریم د صالح اولاد ورکي ډېر د لرې او د نږدې نه دعاګانو التجاګانې شوي رب کریمه د نبی پاک مبارک د دعاګانو په توفیل باندې تیرې شوې دعاګانې دغه دعا راتلونکې ټولو دعاګانې قبول و منظور فرمایي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین